شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی. ګرانو کتونکو او اوریدونکو، زه یم قلی صوبزی د سونه پښتونخوا د پېښور سټوډیو نه لایو. امید دی چې تاسو به ښه یوه مفته مشوره در کوم، او هغه دا چې که ښه نه یې هم، ډېر زیات فرسټریشن دی، ډېر زیات ډپریشن دی، نو کوشش کوئ چې ځان ته داسې مواقع پیدا کړئ چې د چکر په نیت باندې د دوستانو سره، د رشته دارانو سره، د ماشومانو سره، د هغو سره د ناستې په شکل کې ځان د یو څو لمحې چې دي هغه د دغه مصروفه ژوند نه را پیدا کوئ. دا د دې لپاره هم ضروري دي چې خدای پاک په موږ ډېر غټ نعمت په زندګۍ په شکل کې چې موږ ته یې عطا کړی دی، او د دغه نعمت د دغه انویسټمنټ چې د هغې قدر پکار دی. حسب معمول یو ځل بیا د خیبر پښتونخوا چې کوم سکیورټي صورتحال دی په هغې باندې به خبره کوو. د جرګو یو سیزن چې دی شروع شوی دی، یو سیریز دی، د هغې اهمیت څه دی په هغې باندې به خبره کوو. او بیا خاص کر نن چې د یوم شهدای پولیس کوم ورځ موږ ونمانځله په ټول پاکستان کې، خاص کر په خیبر پښتونخوا کې، په هغې باندې مو خبره کوو. څه ډیټیلز دي هغه ستاسو سره شیر کول غواړم چې آیا زموږ حکمرانان چې دي هغه به صرف رسمي طور له داسې ورځې چې دي هغه به نمانځي، او که نه د دغه پورس د ښه کولو دپاره، د هغې د اپډیټ کولو دپاره، د هغې د اپګریډیشن دپاره چې د اقدامات به هم کوي، او که نه په دې ټول ایشوز باندې را سره به څلور میلمانه چې دي معتبر میلمانه، هغه به د ټلیفون د لارې خبرې کوي. ډېر معتبر شخصیت ډاکټر سید اختر علي شاه صاحب چې هغه آی جي پاتې شوی دی، هوم سیکرټري پاتې شوی دی، ډېر غټ تجزیه کار دی په دغه ټول، خاص کر د سی ټي ډي په قیام کې د هغه یو بنیادي کردار دی. پکې په لرامان چې دی هغه زموږ د سونه پښتونخوا سټیشن منیجر دی، د باجوړ په باجوړ کې څه روان دي، ځکه چې د ټوله دنیا نظر په باجوړ باندې دی. د هغه نه به دغه ډیټیلز درلو، نو دا به تم ولو چې هلته کې د سکیورټي حالات چې کوم دي، خاص کر د سیول ادارو کردار چې دی هغه څومره فعال دی. ډېر ښه رپورټر سینیر کس عمران بخاري صاحب کوشش وکړو چې هغې وموالو. او بیا 13 ورځ یو ځل بیا په کوټه کې چې دی 2-3 واقعیات شوي دي په بلوچستان کې، په هغې باندې به هم خبرې کوو. خو د خیبر پښتونخوا سره تعلق لرونکی سابقه آی جي چې و، مطلب چې هغه د خیبر پښتونخوا آی جي پاتې شوی معظم جان ساري صاحب، هغه 13 ورځ یو تقریر کړی دی، یو پاسینګ پریډ ته، په هغې باندې به خبرې کوو د اختر ګلپام سره چې د چمن کې زموږ نماینده دی. خو له ټولو نه مخکې چې دی یو خبر تاسو سره شیر کول غواړم، او هغه دا چې د افغان مهاجرینو د واپسۍ چې کوم مهلت ورکړی شوی په هغې کې نوره توسیع شوې ده. او زما خپل خیال دا دی چې دا ښه خبره ده. د دې بنیادي وجه دا ده چې یو خو ډېره زیاته ګرمي ده، بله دا چې تاسو دومره شارټ نوټس ورکوئ چې کاروایي به کېږي یا اقدامات به کېږي. خاص کر په خیبر پښتونخوا کې صوبایي حکومت چې دی هغې یو اشتهار هم جاري کړی و. په دغه پس منظر کې که موږ د پاکستان او د افغانستان د تعلقاتو په تناظر کې وګورو، نو دا یوه ښه فیصله ده. د مخکې له دې نه چې د اختر علي شاه صاحب سره موږ د خبرو آغاز وکړو، دغه یوم شهدای پولیس دا په 2014 کې د دې د نمانځلو چې دی آغاز شو. او په دې ټایم کې چې زموږ سره کوم فیګر اویلیبل دی هغه دا دی چې په دې روان جنګ کې 2313 پولیس افسران او اهلکار چې کوم دي هغه صرف په خیبر پښتونخوا کې هغه شهیدان شوي دي. دا ډېر غټ تعداد دی. 90% شهدا د پولیس چې کوم دي د هغو تعلق د خیبر پښتونخوا سره دی. او په دې کې 80 افسران چې کوم دي هغه پکې هم شامل دي چې سابقه 2 سربراهان د پولیس چې هغې پکې صفت غیر صاحب او تاسو نور به تاسو ته معلوم وي، دغه خلک پکې هم شهیدان شوي دي. په 2023 کې ټولو نه غټ تعداد کې چې دی په خیبر پښتونخوا کې پولیس اهلکار افسران چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي، او هغه دي 188. په دغه روان جنګ کې چې څومره 2313 پولیس اهلکار او افسران شهیدان شوي دي، نو ټول نه غټ تعداد چې دی هغه ریکارډ شوی دی، رپورټ شوی دی په 2023 کې. او د شهداو تعداد چې کوم دی په خیبر پښتونخوا کې هغه 188 دی. دا کم روان کال چې دی د دې هم لحاظ علي صاحب موږ ته چې کوم ډیټیل راکړي دي د هغه مطابق د 1 جنوري نه واله د 31 جولای 2015 پورې په خیبر پښتونخوا کې 80 پولیس افسران او اهلکار چې کوم دي هغه شهید شوي دي. بیا په دې کې دا ټایپ خبرې چې کوم دي چې آیا زمونږ صوبایي حکومت چې دی د دغه شهداو
یا د زخمیانو څومره خیال ساتي. داسې ډېر کم موږ کتلي دي چې د صوبایي وزیر اعلی سمیته یو مشر یو وزیر یا یو ام ان ای یا ام پی ایچ کوم دی هغه د یو شهید جنازې له تللی وي یا فاتحې له تللی وي. دغه رویت چې دا ډېره عجیبه ده. دویمه غټه خبره چې د هغه ستاسو لپاره شیر کول غواړم هغه دا چې د خیبر پښتونخوا پولیس تنخواګانې چې کوم دي پنجاب او سن خو پرېږده چې هغه د ګلګت بلتستان د پولیس نه هم کمې دي. په دې باندې سوچ پکار دی. په دې ټیم کې د خیبر پښتونخوا د پولیس فورس چې کوم کیپیسټي ده یا کم تعداد دی هغه د 1,43,000 په دې کې هغه خاصدار چې دي هغه په کوم شامل دي کوم چې د ایکسپارټا د مرجر نه بعد هغه په دې کې شامل شوي دي. په دې کې بله ایشو چې کوم ده هغه دا ده چې تېره ورځ د خیبر پښتونخوا د صحافیانو د یو ګروپ سره آی جي چې د ذوالفقار حمید صاحب هغه یو رسمي ملاقات کړی دی او آی جي دا ویلي دي چې موږ د تېرو 2-3 کالو نه چې اعلی پولیس قیادت د دغه نه کم ډیمانډ کړی دی د صوبایي حکومت نه چې موږ د په بجټ کې په دې مد کې پیسې راکړي هغه وی چې په هغه مد کې موږ ته ډېرې کمې پیسې چې دي هغه میلاو دي. دویمه خبره چې دا چې بل پوینټ هغه دا دی چې دا کوم بلټ پروف جیکټس وغیره ورکوي د هغې خپلې مدت وي د هغې نه بعد بیا هغه ایکسپایر کېږي. داسې اطلاعات هم دي چې د پیروز خټک په وخت کې چې کوم بلټ پروف جیکټس راغلي وو تر اوسه پورې خلک استعمالوي. د خیبر پښتونخوا پولیس دا ډېر ریسکي کار دی خطرناک کار دی. صوبایي حکومت له پکار ده چې په دې باندې هم توجه چې دی هغه ورکړي او یو ریګولر انویسټمنټ چې کوم دی هغه په خیبر پښتونخوا پولیس باندې پکار دي. ډاکټر اختر شاه صاحب چې دی زموږ سره په لاین باندې موجود دی او ما چې څنګه خبره وکړه چې هغې دغه پوسټ چې کوم دی نه صرف دا چې په ډېر بد وخت کې لیډ کړی دی خاص کر د سوات په تناظر کې چې په سوات کې د پولیس دغه چې دوه ښکاره کېدل چې دا به هم ډېر غټ رسک ښکاره کېدو یا ګڼلی به شو. اختر شاه صاحب چې په کومه طریقه باندې ملکنډ ډویژن کې خاص کر په سوات کې پرایز دا کړي دي. بیا څنګه چې ما د سی ټي ډي خبره وکړه چې دا هم د هغه برین چایلډ دی هغه سره په لاین باندې موجود. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سلامونه عقیل صاحب. ډېره زیاته مننه. تاسو چې کله موږ تاسو ته ووایو چې تاسو موږ ته اویلیبل یې دستیاب یې زما خپل خیال دا دی چې ښه معلومات موږ ورکوو ستاسو غوندې معتبر شخصیت په خولې باندې نو دا هم صدقه جاریه هم ده. هغه زموږ د میډیا ضرورت چې کوم دی یا د خیبر پښتونخوا نمایندګي خو په خپل ځای باندې خو دا ثواب کار هم د شاه صاحب په 2019 کې په سوات کې په داسې وخت کې پولیس فورس یا ملکنډ ډویژن کې لیډ کوله چې هلته کې په ګرین چوک کې او په نورو علاقو کې به پولیس چې کوم دي هغه به وژلی کېدل شهیدان کړېدل به د هغو سره عجیبه سلوک به کېدو. هغه تجربه را سره هم لږه شیر کوي او بیا اوس چې کوم زمونږ د سیکیورټي فورسز اوورال چې کوم یو فریم ورک دی په هغې کې د خیبر پښتونخوا د پولیس کردار چې دی هغه څنګه دی څه دی او څه پکار دي نور چې د دې کې موږ دغه راوستو امپرومنټ راولو. ډېره مننه عقیل صاحب. تاسو انګریزي کې وایي محمبل نه جی تاسو مننه. تاسو زه دوره د دې لایق ټیم چې څومره تاسو الفاظ د په دي کوي نو لږ به زه درستګي دا کوم چې زه 2007 او 8 اوه هغه وخت کې چې کله دا چې ډېر بد وخت وجیو راغورځېدلی و په هغه وخت د شمس الملک صاحب 2007 کې هغه کې ټیکر حکومت کې راغله. دا یو فیصله وشوه چې په سوات کې به اپریشن کېږي جی نو هغه دا وایي چې پورا هلته کمانډ یې بدل کړ او بیا موږ ته هم حکم میلاو شو په هغه حالاتو کې موږ هلته لاړو چې تاسو څنګه وایي نو یقینا هغه وخت دا وایي چې یو اور بل وي اور اور بلی او د تاسو کوم شي دی فوکا نو هغه صورتحال جی ځکه چې یو د برق په خله کې وي په کور نه بوته او په کور کې به او چې چرته بتلې پته بدل لګیدا چې واپس پر راځم دلته بای ډی بلاک کې کدلته به خودکش کیږي یا لار کې به مبشي نو هغه یو حالات نو هغه وخت زبتا ویما ما سره بیا وروسته واقف خانم او رفیق سواتی غریب سره بیا وروسته د کار ته شهید شوی دی جی نو زه به دا وایم چې د دې خلکو ډېره لویه حوصلې وي جی هغه اعصاب باندې قابو ساتل لویه خبره ده. بالکل
دا یو ورځې جګ دا چې دا یو ګینګ دی او دا غي خلاف دا یو ګروه دا د غي خلاف دی یو اکشن خو دا خو یو پورا منظم قوت او لکاغم لکا یو بل ته چې بل فورس وو بالکل او د پولیس ته کاونټر ټیرریزم د لپاره تیار هم نو کړی ډیر لوی ټرینډ وو دا غي خلاف بیا کاروایی کول ډیر لوی آزادي جنگ وو زبتا جی او بیا په غي دوران کې 2008 الیکشن امرالي و اډه ګران تھریټنګ پوزیشن او هغه بیا دا گورنر هاوس کی میټینګ وشو زما ورته پریزنټیشن وکړو هغه تیارې چې کول 48 غنټې موږ خوب نو کړی ارشد بجوز فیډرل سیکریټری دی ډي سی او د موږ 48 غنټې تاسو بیا موږ اخر کې دا وی چې بس ټیک تا الیکشن د موږ کوو وی د پاره موږ ریډیو نغې د پاره موږ هغه حالاتو کې موږ ډیپلایمنٹ چې د فری واټو لواس تر خطر وایستا او الله تعالی بیا هغه په هغه الیکشن وشو جی بیا 2008 او 2000 کې بیا برداد ترالبا دلته یو ډیر مشهور اپریشن دی دلته په تبادل حکومتونه جوړو بالکل او واقف خان بیا ما سره الته 400 درالو جی او بیا الته چې دی بنګا یو ډیر لوی اپریشن کو پولیس یوازې ډیر مشهور اپریشن دی هغه کې کامیابی ومندلا او د حکومت ریټ چې دی کدا الته دوباره برقرار بلکې دغه شپ قدر اپریشن چونو هغه د ممن نه چې بکم ټیرریزم کې دغه مخنیوي د پاره یو ډیر غټ قدم بیا وګڼل شو بات کې او هغه دا چې په دې دوران کې په مردان کې مختلف معرکې او شوې مردان کې نوخار کې هغه دوران کې شهیدان هم شوي دي کامیابی وي فرید بنگش په کې شهید شو او مزد شاه زموږ یې شو د مختلف د شي جی خو حتی لیا سره دا و چې موږ دا تاریخ چې دی کنه پولیس جی په ویډیو باندې لیکل دي بهشک دا چې دن بیا یو ابان جوړ شو یو حالات خشو سواد د کوي تاسو ګوره ته خپل د سواد جی چې اپریشن کې 2008 کې په برداد کې 2.5 بلین زمونږه وړه فیملی بچی چې دی لاندې رااله سواد د پورکشویو او برداد سوابه تر غلیو دلته خلک ورته پناه ورکا ورسره او هغه منیجمنت د څه خپل طریقې باندې شو او په سواد کې بیا پر ریکارډ تعداد کې بیا خلک واپس هم بلګل شو او بیا خلک هغه ته په سکیورټي کې په حفاظت کې واپس ورسول صحیح نو دا یو ډیر لوی د دنیا په تاریخ کې یو ډیر لوی چې د مایګریشن والا تاریخ وی سکسس سټوري چې ته رقم شوی دی د لپاره هغه وخت پولیس داغي وخت اډمنستریشن حکومت ټول چې دا هغه د لپاره پکار بالکل شاسه بیا دغه کم اساسو چې کوم سبارډینیټ پاتې شو جونیئر پاتې شو پاره کې دوه درې کسان چې دی هغه د اسلام آباد او د خیبر پختونخوا بیا آی جی چې دی هغه هم جوړ شو دا تاسو د تربیت نتیجه و چې غټ خلک دا کنه بیا چې د راوتل په کمیونز کې دا د سی ټی ډي چې کوم بنیادی خاکه واغه بیسیک سټرکچر چونه د هم تاسو برین چایلډ نو وسه مونږ ته ښکاری نو د سی ټی ډي خو د کاونټر ټیرریزم په حواله باندې مونږ ته د ډیر ډیسپلین فورسز د مقابله یو قوت چې د طاقت چې د غخکاری دا د څه وجه په خوا بدلتا سی آی ډي وا او سی آی ډي بنیادی تور واره هغه وخت انټيليجنس کار لکه چې د ارګنایز کرایم شو اوکې ښه دا کبا وا کې بوداشن نو هغه لکه استعداد کا هغه وخت کبو نو هغه د ټولې سبي د پاره وا اچھا بیا روسو چې دا سی آی ډي چې دی هغه کې تبدیل شو ډایرکټریټ اف کاونټر ټیرریزم د ایز ایډیشنل آی جی پېشر بار چې زدا غي بشر وما زبردست او هغه وخت بعد هغه کار صرف داو چې انټيليجنس راغونډول بو اپ بیا بنګا فیلډ فارمیشن د ډي پی اوس او ډي ای جی ستو واسو هغه د پاره بنګا سپی داو چې په 24 غنټو کې تر نن په فیلډ والا واپس آی جی ته وګته بیا رپورټ کوي فیډبیک راکولو چې دی وایي څه کار وایي او بیا چې ځکه هوم سیکریټری شو ما 2013 کې جی نو بیا یو بګه فیصلو کا پالیسی چې اوس یو لیډ ایجنسی ضرورت دی چې هغه خپل ته وړي
انټيليجنس هم کوي او اپریشن هم کوي او تفتیش هم کوي جی نو بیا کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ داغه داغ بیل منګه واچو په 2014 کې 2014 ها ها او هغه د پاره موږ پورا وسایل ورته پولیس سټیشن دی ته نوټیفای کی جی او بیا وخت سره چې دی دا په پورا خیبر پختونخوا کې چې دی هر ځکه د دې جړې مضبوطه شوې بلکې نور صوبو بیا دا غي چې د نقل مو کنه الته کې مګي بیا او فعال بیا دا چې دی سمرا چې کب د شتګر تنظیمونه دی هغه کې چې کب بلويس خلک دی دا غي پروفایلینګ شوی دی دا غي انډیکسیشن شوی دی دا غي د یو ریډ بک یادېږي بیا موست وانټډ دی دا پورا یو ډیټا دا غي جوړ شوی دی نو شاه صاحب تاسو دغه څومره چې کیریئر پاتې شوی دی بیا د ہوم سیکټری په سیادت باندې دومره جدید ادارې جوړول د یو پولیس افسر د پاره یا د یو پولیس اهلکار د پاره د یو سچو د پاره یو عام سپای د پاره د قیادت بیا خاص کر د پولیټیکل لیډرشپ د طرفه د حوصله افزایی یا سرپرستی کول چې وی د څومره اهمیت لري د مورال په بیک گراوند کې ورته کې یو خو تا د پولیټیکل لیډرشپ خو اړ ضروری دی ځکه یو فرض کا چرته شهادت شو زخمی شو او د صوبې یو لوی وزیر اعلی دی گورنر دی او موقع ته لاړ جنازه کې شریک شو فاتحه لاړ او یادت نو کې لوی حوصله افزایی کی بیا فرض کا یو خکار کو جديدي هغه ته فوري تور ورته ریوارډ ورکړ صحیح نو داغه ډیر وی دا جزا چې دا کړه دا چې اسب شاباسي ورته بلا بوته پیډ دا ډیر وی موټیویټ ایکسپټ بالکل ډیر لوی حوصله کیږي او هغه مزید کاروایی کوي نور د لپاره مثال جوړ شي صحیح نو دا ډیر بیا چې دی په فیلډ کې چې دی اس پی دی ډي ای جی دی डी एस पी दे एस एच ओ दे یا لفظ استوالي کی لیډینګ فرام د فار صحیح ته پته ای چې زبان لیډر با سره هر وخت ولاړی صحیح نو بیا تا د پاره سپای چې د ځاد پوښتنه بالکل دا خجی وس جنرال دغه تراشه دا خو مونږ هر ورځ چې د ګورو په خیبر پختونخوا کې آل پارټیز کانفرنسونه چې کوم دی هغه روان دي تاسو هم 13 ورځې یو تحفظ عین پاکستان کانفرنس چې دلته کې تلوي الته کوم خبرې کړې دي نن بیا په سی ام هاوس کې چې دی یو جرګه شوې ده څه ګڼئ چې د ټیرریزم چې کم دومره غټ لهر روان دی په خیبر پختونخوا کې دا به د مفاهمت یا د مذاکراتو د لارې چې دی دا مسله به حل شي دا بلک مونږ کې مونږ دا قتل غواړي ور همیشه دا هغه چایلیز یا یو اخوات شوی هغه کتاب دی آرت اف وار دو یور آرت اف وار آرت اف وار خپل مخالف ستا دشمن دی ته اول با پیژنې شي هغه څه دی څه غواړي داغه څه نظریه ده داغه څه حکمت عملی ده داغه څه وسایل دي داغه څه سټرونګ پوینټس دي څه داغه کمزوري دي دا ټول په ځان کې دا ټول باندې بزان پوي اول صحیح دا به ته چې زه چرته ولاړې به ولې ولاړې ما صحیح چرته تک واړه موسنګ به زما دا دې ته حکمت عملی وي دا څلور نو دا به موږ اوس ګورو چې دا سره روغ نواله تر مولانا فضل الله چې هغه کې مولانا صوفي محمد ګرنټر جی صبر چې مذاکرات شوي او دا ابد مایده شوی دی دغه نتایج سره جرګې شوي دي نو داغي نتایج منفي او کم مثبت ټرو منفي زیات خلک و چې منفي نو دا اوس خبره دا چې چرته یو تنازع پیدا شي نو هغه کې ته د ریاست طاقت باندې کله به خبرین کې خو خبره دا ده چې ته بل مخالف سره خبره کې نو داغي شرایط څه دي صحیح ستا طرف له شرایط څه دي تر ریاست یس او دا د قانون د طاقت استعمال چې دی که څو قانون لاس کې دي دا اختیار صرف ریاست سره دی توپک صرف ریاست اوچتو دي صحیح بل فریق چې دی هغه توپک اوچت کړی دی نو آیا ته چې خبرې اترې ورسره کې نو هغه ستا ریټ بني کنه مني بنیادی سوال دا دی بنیادی سوال دا اوکے
دا سوال دی چې ته خبره کې نو هغه خبره بسوانه کې ورسره ساده خبرو ته راځي دي ټوپک دي بلیک دي بنیادی سوال دا صحیح نو دا لکه بنګ کتبي چې کم طرز کې دا تنظیمونه دي نو دا ټول قبایلی مشران هغه وخت دي داخل زبدا وې مچ هغه وخت لږ زیات لا چې لا دی هاوی شوی دی نو دا غي ډېر لوی قدرت په دې طاقت او امپلیمنس نو بیا غي سره څه چلو شو یو په د سر سړی یو سوا قبایلی مشران چې دی هغه شهیدان کړی شو یو سوا آی به وسکو چې به وسه شو نو انت د علاقې کې د چا بیا عملداري شو د چا قدرت شو دا ټوپک مارو ٹھیک ده نو اوس ته ما ته دا وایي چې دا جرګي چې لړی شي د قومینت جاری بکې کنه ښکاری خدا سه دا سبا کې دا وایي چې د پکار دي دا او سبا هم دی لوی ابام دا ده صحیح زما خدا نظر دی صحیح ډېر مننه جی بس دغه باندې چې د جواب چې د تلاش کو الله مو عزتمن کا ډېر خوشاله اوسئ الله مو ژوندي ساته الله په امان خوشاله اوسئ د اخیری سوال چې دی کنه اظهار محمود صاحب پروډوسر صاحب دا ډېر اهمیت لري درې ورځې پرله پسې چې دی په دلرمان باخلو ما چې هغه موږ ته اپډیټس راکړي درې ورځې پرله پسې په باجوړ کې چې کوم مقامي طالبان دي هغې ته جرګې ورلې یا جرګه ورله او هغې ته یې دا درخواست وکړو چې مهرباني وکړئ ستاسو د وجې نه موږ دلته کې د مشکلاتو سره مخ یو دلته کې فورسز چې کوم دي هغه هم اگزسټ کېږي دلته کې واقعیات هم کېږي دلته کې بیا کولیټرل ډیمیج هم کېږي تاسو مهرباني وکړئ یا د علاقه پرېږدئ یا مخکې تاسو په افغانستان کې قیام کوو نو هلته کې لاړ شئ هغې ورته چې نه موږ د علاقه پرېږدو او نه موږ ټوپک چې دی دا ږدو او نه افغانستان ته ځو یو ډېر ډاک چې دی هغه موجود دی او د دغه پوره پروسس یا دغه جرګې چې کوم قیادت کوي په هغې کې دوه پارټیانې چې دي د هغوی اهم کردار دی پکې یو چې کوم د صوبایي حکومت ذمه داره یا لیډینګ یا حکمرانه پارټي ده پاکستان تحریک انصاف او بل چې دی جماعت اسلامي دغه رنګې سبا چې د ګرانو کتونکو اوریدونکو کوم مهلت چې د تیرا ویلي هم دغه رنګې د کلدم ټي ټي پي یو ګروپ یا د هغې کمانډرانو وخت یو 5 تاریخ زما په خیال باندې غالبا او هغه مهلت چې دی هغه به هم سبا ختمیږي سبا 5 تاریخ دی خو زما خپل معلومات دا دي یا زما خپل انالیسس دا دي چې دغه جرګه کله هغې ته ورشي نو هغې ته به هم هغه جواب میلاویږي کوم چې په باجوړ کې میلاو دی وزیر اعلی صاحب نن بیا ویلي چې مونږ ټول سټیک هولډر چې یو د صوبې د امن دپاره په یو پیج باندې یو رښتیا خبره ده چې په یو پیج باندې نه دي صوبایي حکومت په یو پیج بالکل نه دی او تېره ورځ تاسو به نن کتلي مې سونو پښتونخوا سره سابقه وزیر داخله سابقه وزیر اعلی او د خیبر پښتونخوا اهم پارټي چې د قوم پرست پارټي قومي وطن پارټي چیرمن آفتاب شیرپاو صاحب دا ویلي چې صوبایي حکومت پوره توجه چې ده هغه مرکوز ده د عمران خان صاحب د رهایي او د هغه د خوشنودۍ په کوششونو کې او هغې دا هم ویلي دي چې په کار ده چې تمام سټیک هولډر چې دي هغه په یو پیج شي د افغانستان سره چې کوم د تعلقاتو یو بهتره بنیاد چې کوم دی سلسله شروع شوې ده په هغې کې اضافه وشي او د ټول اهم پوینټ یو تجویز په شکل کې آفتاب خان شیرپاو دا پیش کړی دی چې د نیشنل اکشن پلان چې څومره نکات دي په هغې باندې د عمل درآمد یقیني کړی شي دغه نیشنل اکشن پلان یو ریویو شکل یا شیپ چې دی هم د هغې راغلی دی خو موږ ته د سیول ادارو له طرف نه یا د صوبایي حکومتونو طرف نه چې دی موږ ته داسې څه نه ښکاري پکې بیا تاسو وګورئ چې که سبا له دغه د ډیډلاین ختمیږي د دغه د تیرا ویلي چې کومه د جرګې یو انیشیټیو نو سبا به هم په دغه ورځ باندې په 5 تاریخ باندې به په ټول پاکستان کې د کشمیریانو سره چې دی اظهار یکجهتي به کېږي خو صوبایي حکومت به د وزیر اعلی په قیادت کې د وزیرانو په قیادت کې د صوبایي وسایلو سره هغه به احتجاج کوي په 5 اګست باندې نو دغه د هغې د غیر سنجیدګۍ چې کوم ده یا د غیر ذمهدارۍ یو عملي مظاهره ده زموږ د سونو پښتونخوا د باجوړ ډېر متحرک سټیشن منیجر او ډېر ښه صحافي تجزیه کار پدرحمان صاحب زموږ سره په لاین باندې موجود دی السلام علیکم پدرحمان
وعلیکم السلام. ستړي مشه اوریدونکو ته سلامونه احترام. ډېره مننه فضل. څه روان دي تاسو باجوړیانو څه قصه شروع کړې ده؟ هغه جرګه کوم ځای ته ورسېده؟ سر جرګې حواله سره خو اوریدونکو ته دا وو جی چې دا خو هم په باجوړ هډ کوارټر ښار کې چې کوم عسکري او ځلې انتظامی او پولیس مشران دي دا غي سره علاقائی مشران چې کوم دی هغه په جرګه دي او په دې جرګه کې یو آشنا خبره ده جی چې هغه جرګه کې چې مطلب 15 یا 10 مشران خو په دې کې هغه د جرګې سره چې کوم دی سل او یو نیم سل او د ماوله کې خوري زیات وي دا خو بارات ته پورا ها پورا بارات دی چې مشرانو ریکوست وکړو چې ګوره دا جرګه گزاره وکړي او کنه دا تاسو گزاره وکړي د کوم چې دغه داسې د کتاو د دې نو زمين تر راځي نو به مومنت کې مسلې یا کس کم دی تعالی شي ځکه چې څه ګران شي او وخت ځای کې په ریکوست باندې چې کوم دی د جرګې چې کوم دا تعداد دی دا راکم کړی شو تقریبا دا اوسم زه چې د بهر د کم خلک چې وغي سره ملاو شو خبره مې وسه کوي واپس دفتر ته رالم نو دا وخت تقریبا چې کوم علاقائی مشران دي او دا غړ مشران لکه چې کوم ملکانان دي سیاسي چې کوم امایدین دي امایدین دي د جماعت اسلامي چې کوم دي هارون رشید صاحب دي نو صوبایي اسمبلی چې کوم د پاکستان تحریک انصاف ایم پی اے دي انور دیو خان دي چې کوم دي ډاکټر حمید دي دا چې کوم دي د انجنیر شوکت الله خان زوی دي هغه په خپل باندې موجود دي پرونی ورځ باندې چې کوم جرګه په هغه کې به علما او ډېر غړ علما پکې او ډېر لکه چې د خلک پاغي کې پکې په نن نه ورځ باندې بیا د ټول خلک موجود دي راغلي دي او د دې جرګي اوریدونکو د بداوو چې د جرګي چې کوم تسلسل روان دي نو دی یو مقصد دا څلورم ورځ شو کنه څلورم ورځ ده او دا نن چې کوم څلورم ورځ ده نو دی یو مقصد دی او غدا چې په علاقې کې چونکه دې سیمه خلک چې کوم دی علاقائی مشران دا د دې علاقې چې د څومره آبادی ده د دې ریپرزنټیټیو یو قسم لا ځکه چې د خلکو आवाज دی راوچتي او الله حکام ته مرسي او د بل طریق ته مرسي نو دیو یو مقصد دی چې په علاقې کې چې کوم کلادن تنظیم ګروپونه دلته کې راغلي دي راوړېدلي دي هغه سره خبرې کوي او دې ته چې تاسو تمنګ جاری کوو موږ تمنت کوو دا قرانونه موړي دي کنه قران مجید او جی بالکل بده کې قرانونه خلکو راغلي قرانونه موړي دي د دین علاوه چې کوم دی داسیم چې کوم دی بار پرون وګنټي دی سره جرګه شوی ده پرونی ورځ باندې وګنټي او بیا چې کوم زینو کې کیږي لکه دې کې چې کوم مشران دي زب اوریدونکو لپاره دا خبرو کوم چې ډېر خلکو ته پته نه چې معمول د کوم سیمه دا الته کې هر ډېر خلک چې کوم دي کاغذي نو ډېر په احتیاط سره دي خو په دې حالاتو کې چې کوم دي خلکو دا قرباني ورکړي دا مشران ډېر چې کوم غریزي علاقې دي کوم سیډونه دی هغه ته لاړ شي د خبرو لپاره د ټاسک لپاره دا غي سره کینی او به د یو غنټه او 2 غنټې خبرې نو وګنټې خبرې چې تاسو بجلی دا د کوم دی نه پکې او ګرمي خولې باندې وایي نو د خلکو کوشش تا دي د مشرانو چې په دې علاقې کې د امن د پاره یو کردار ادا کی او په دغه باندې چې کوم خبرې دا غي سره وشي به دلته کې راشي دلته کې د کوم حکام دي عسکري دي د غرنګ اډمنستریشن دي د غرنګ پولیس دي دا غي مخ ته خبرې کیږي چې موږ غي سره خبرې شوې دا غي دا غوښتنې دي دا دي به چې کوم دي دوه د لچک مظاهره کوي چې دا وخت په کاری خدا سه چې کوم متعلقه اتارټیز چې کوم دي نو اغي جرګه به اختیار کړي د خود بل طرف چې د لچک منګ ته په نظر نخکاری کنه او جی بالکل زه خبره دا کوم چې ګوره د کوم د اډمنستریشن د عسکري حکام خبره کو دیو دومره غټ لچک چې دا وخت کم دی دیو بالکل په کیو باندې دي د دیو هر سړی دي د چکم دی باندې تللی دي د ریاست طاقت سم ډیر زیاتی بدرمان ریاست د دیو چکم دی دیو بالکل رډی دي خو نه بیا دیو چکم دی جرګی ته و چې خیر دی دیو غخ کته کوي دا موږ درته چکم دی نن ورځم درکا خو دین وروسته چکم دی راکې سب ډیر نه وګدا کو دا چې یو دی آی جی اف سی چکم دی دلته کې وبا جوړ کې دا په ریکارډ باندې پاول ځلی چې آی جی اف سی په خپل په ګراوند باندې موجود دی بابا جوړ کی او دا ټول هر څه چې کوم دی هغه ان ګراوند
فیسیلیټیټ کوي یو قسم نه فیسیلیټیټ کوي د خلکو سره کینی د خلکو اوري او دغه چې کوم د خلکو ته وخت ورکوي او د اجي نار چې کوم دی هغه سره صرف باجوړ نه ټول اوریدونکو ته پته یي او کتونکو ډېر اهم عسکري دغه وی افسر وی بالکل جی نو خبرې دغه دار چې نن اوس بیا جرګه روانه ده او دا جرګه به بدی کې چې کوم دی پرون جرګه په پاوبان دي 12 بجې د شپې ختم شو په باجوړ کې خوشم هلکه باجوړ کې په 9:30 بجې خلک ودکیږي په ټولو قبایلی سیمه کې نو موږ هم کې په کور کې کله کله خلک وسه چې دا کوم ټیم صحیح صدر اتک دي نو دا چې دا مشران علاقې خلک دا قرباني ورکړي چې په دې سیمه کې کوم دي په خلکو باندې زمنګ د دې سیمه چې کوم نه خلک دي د خلکو روزګارونو تبان شي د خلکو چې کوم دي سکولونو تبان شي د خلکو مدرسې تبان شي د خلکو جماعتونو چې کوم دي تبان شي دا ټول شي نه دي مشرانو په ذهن کې دي او د دې لپاره چې کوم دي مشرانو د قرباني ته ځان تیار کړی دي او ولاړ دي او وسیم دا کوشش دي زما دي سره وسم خبره وشوي او کوشش دا دی چې موږ د خبره د جرګې د لارې د کو دی و چې د جرګې زموږ روایت دي دا زموږ نیکونو زموږ د نیکونو چې کوم دي دا جرګې کړې دي او په دې باندې چې کوم دي سخت مسلې واري کړې دي نو موږ کوشش کوو د خپل حد پورې چې موږ کله چې کوم دي بيخي نو امید شو بیا به چې کوم دي موږ یو ته چې بس نور زموږ چې کوم دي مطلب په لرمان موږ دا ویلې شو د کنکلوژن په تور باندې چې بال چې کوم دی کنه هغه د جرګې په کوټ کې دی بالکل همدغه چې د جی جرګه اوسم ما دلته کې د مشرانو سره خبرې وشوي او هغه دا خبره کوله چې موږ هتر وسه کوشش کوو لګیو دیو اوس نن چې د دیو زنو خلکو چې کم دی د قبل چې کم کلادن تنظیم دی دیو د خلکو سره په ټلیفون خبرې شوي او سره ملاو شوي نه دي چې تاسو په دې باندې وړاندې خبرې وکړي وزیر اعظم جرګه راغوښتي و ما په کې دیو ذمہوار کس سره خبرې وکړي چې دا وخت د صوبایي سیملې غړي دی هغه ته ما چې تاسو حکومت دی تاسو کوم دی په صوبه کې کوم دی تاسو کله یو طرف د کوم دی او کنه ابهام دی کنه کنفیوژن دی کنفیوژن هم ډیر زیات سیوا کړی دی او د عوامو په منځ کې چې کوم د کنفیوژن دی وای به دې کې غټ ټول تاسو د وزیر اعلی صاحب دی په څنګه نو ما یې راغ نن چې کوم دی په تاسو ما یې ورېدلی مې ته په خپل بجرګه کې موجود و چې دلته کې سېنیټر چې کوم سابقه سېنیټر دی د باجوړ د مولانا عبدالرشید هغه مې دا خبرې کړې وی وزیر اعلی ته چې ته ما تلخی شوی ده نن چې کوم دغه شوی د جرګه شوی د سیم هاوس کې پاغي کې تلخیم شوی د وزیر اعلی صاحب نو خلک هم چې چیف منسٹر دی او دا ډیر ذمہوار کس دی او دیو چې کوم د کوشش دا دی چې د تاسو وړاندې خبره وکړي دیو یو ټارګټ دی او دا ټارګټ دا دی چې دیو چې کوم مشر دی او هغه راخلاص ډیر مننه په درمان خپل خیال ساته او باجوړ په موږ باندې ډېر ګران دی ډېر غټه آبادي ده او له ټول نه زیات د قومي سطحې او د صوبایي سطحې چې کوم قیادت دی هغه شکر دی باجوړ ته دستیاب دی دغه جرګه چې کوم ده د دې په اوږو باندې ډېر غټ کار دی خو اوس ګورو دا چې دویم طرف کوم خلک چې دي چې موږ ته کاله د ټي پی وایو د هغې ریسپانس په څه وي هغه تاسو وایي چې هغې وي چې موږ نه علاقه پرېږدو نه اسلحه وغورځوو موږ به دلته کیو موږ د دې علاقې خلک یو نو چې کوم ډېر معلومات دي هغه دا چې صرف د باجوړ طالبان چې دي هغه پکې نه دي شامله بلکې د سوات طالبان پکې هم دي او بعض اطلاعات داسې هم دي غیر مصدقه چې بعض افغان طالبان چې دي هغه هم په دغه علاقه کې موجود دي بیا به خبره کوو د بلوچستان کې د اختر ګل پام سره ځکه چې بلوچستان کې بیا حالات چې دي هغه دغه شوي دي 13 ورځې دغه یوم شهدای پولیس چې کوم دی په دغه بیک ګراوند کې خبره وکړم چې څنګه په لرمان خبره وکړه چې نه د لرمان د مخ کې په لرمان دا خبره وکړه چې بیګا چې کوم جرګه و نو هغه د 12 بجو پورې تاسو یقین وکړئ چې په قبایلي سیمه کې زمونږ خلک چې کوم دي هغه د ماسخوتن د بانګ نه بعد هغه ودکي بیا هغه خلک چې په قول په لرمان چې هغه 40 کسان وي 50 کسان وي 50 کسان وي یا 10 کسان هم شي دوی چې دغه غرونو ته خیږي نو د هغې په فیملیز باندې د هغو په بچو باندې د هغو په مور پلار باندې به څه تېرېږي ځکه چې دا ډېر الارمنګ سچویشن وي دغه رنګ لکه څنګه چې دغه خبره وکړه د اختر شاه صاحب چې یو ځل وایي موږ میټینګ کوو د سوات د الیکشن د سکیورټي روډ میپ دپاره نو هغې چې موږ 40 غنټې چې دی یا 48 غنټې چې دی موږ خوب نه و کړی نو تاسو بنو کې وکتل تصویرونه په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل دي چې هلته کې د بنو ډي پی او آر پی او چې کوم دی سجاد صاحب زموږ ډېر ښه دوست دی هغه په خپله باندې په میدان کې دی او
څلور جړپونه چې دي په تیرو څلور ورځو کې چې دي هلته کې شوي دي. بیا به هغه خبره وکړم کوم اورېدونکي چې موږ اوس موږ جوین کړي یو چې په د روان جنګ کې په خیبر پښتونخوا کې 2313 پولیس افسران او هلکار چې کوم دي هغه شهیدان شوي دي. ما ته اوسه یو بل جرنالست چې کوم دی ما ته میسج وکړو چې دا به کوم شامل کا چې د پېښور نه علاوه د پولیس سره جیمرز چې کوم دي د هغې سهولت هم دستیاب نه دی. او جیمرز هغه علاوي چې دا د اهم افسرانو یا لیډینګ رول چې کوم خلک ادا کوي د ریاست له طرف نه د هغو په ګاډي کې لګېدلی وي نو که په ځمکه کې دننه چېرته بم ښخ شوي یا خوا او شا د بم د موجودګۍ د هغې نو هغه انډیکیشن ورکوي د هغې. او تاسو وکتل چې ډېر ښکلی اسسټنټ کمیشنر چې دی هغه هم په باجوړ کې 13 میاشت هغه شهید شوی. دغه صورتحال چې دی د دې متقاضي دی چې په خیبر پښتونخوا کې د خیبر پښتونخوا پولیس ته او سی ټي ډي ته کوم چې نارمل یا جنرال پولیس ته دوی ته د سهولیات ورکړي او بیا چې د کوم خلکو مونږ اوسه جوین کړي یو د هغو په نوټس کې به دا راولمه چې د خیبر پښتونخوا د پولیس د دې عمره قربانو باوجوده ویلی کېږي دا چې د دوی تنخواه چې ده هغه پنجاب او سند خو پرېږده د دغه نه هم کمه ده د ګلګت بلتستان د پولیس نه. دغه رنګې زمونږ چې کوم کل تعداد دی د هغه خاصدارو سمیت کم چې د مرجر نه بعد په خیبر پښتونخوا پولیس کې مرج کړی شوي دي دا جوړیږي 1,43,000. یو راپورټ راغلی او هغه کې د سن د پنجاب او د خیبر پښتونخوا موازنه یې کړې وه او دغه راپورټ چې ما ته څومره یاد شي کنکلوژن دا و چې د هغو سره موږ موازنه کوو چې هلته کې نارمل حالات دي مطلب هلته کې دهشتګردي چې د شکر د دومره نشته کوم چې خیبر پښتونخوا یا بلوچستان کې ده. نو په هغه فارموله باندې کمپیریټیولی چې دی موازنه چې موږ کوو نو د خیبر پښتونخوا د پولیس تعداد چې کوم دی دا 2 لکه په کار دی. په دې ټایم کې زموږ د خیبر پښتونخوا د پولیس کل تعداد چې دی 1,43,000 دی 43,000 دی. مطلب دا دی چې 70,000 کم دی د سن او د دغه په مقابله کې د پنجاب په مقابله کې. یعنی هاو بیا هغه بله خبره دا چې کوم بولټ پروف وي د دې کې چې کوم میټیریل لګېدلی هغه د دوایي غوندې ایکسپایر کېږي ځکه چې هغه ټول کیمیکل وي یا نور داسې میټیریل وي پکې نو د هغې مدت چې وي د پرفارمنس هغه د 3 نه د 5 کالو پورې. خو زمونږ د خیبر پښتونخوا پولیسه د پرویز خټک په دور کې چې کومه جیکټ څه چې کوم وي هغه راغوښته شوي تر اوسه پورې پکې هغه هم استعمالوي. بعد اطلاعات خو داسې هم دي چې په تېر حکومت کې د NP په ګورنمنټ کې د دې صوبې یو آی جي چې ملک نوید یې ورته وی بیا هغه گرفتار شو نیب هغه بیا ونیو هغه د کروڑونو جیکټس چې کوم یو هغه اغوستی او په هغې کې بیا غبن پکې وشو لوکل خلکو نه دغه جیکټ چې کوم دي هغه یې جوړ کړل د بهر نه یې راونه غوښتل یا د اتورایز کمپنۍ نه یې راونه غوښتله ډېر غټ سکینډل و هغه او بیا د هغې په نتیجه کې هم وروسته بیا چې کله یو څو افسران یا اهلکار چې هغه جیکټس یې د NP په دور کې اچولي هغه باندې چې کله ګولې ولګېدې نو هغه شهیدان شو. هغې بیا په هغې باندې پلی بارګین هم وشو هغه چې ډېره غټه سزا چې د هغه ورته میله هم شو پکې. نو دا د سنجیدګۍ متقاضي وي دا پوره حالات چې کوم موږ خاص کر د 2008 نه څنګه چې اخترشاه صاحب خبره وکړه چې د خیبر پښتونخوا چې کوم سکیورټي صورتحال دی په دغه حواله باندې موږ ګورو. بل یو خبر چې دی هغه یو ځل بیا تاسو سره شیر کوم یو دا چې په پاکستان کې اووراله په خیبر پښتونخوا کې چې کوم افغان مهاجرین دي د هغو د قیامه چې کوم یو مهلت یې ورکړی و چې د پرون نه یا د نن نه به د هغو خلاف کاروایي شروع کېږي. بعضې کیمپس چې کوم دي هغه هم قایم کړی شي پوره یو طریقه کار چې دی د هغې آرډرز هم ورکړی شو په هغه ډیډلاین کې چې دی په هغې کې اضافه شوې ده. دا ښه خبره ده زما په خپل خیال باندې. بل یو خبره چې هغه هم څونه تاسو سره شیر کړی او ډېر 2-3 ورځې مخکې د طاهر خان صاحب په حواله باندې چې د افغانستان وزیر خارجه امیر خان متقي هغه به راځي پاکستان ته په 4 تاریخ راتلو نه خو هغه سفري او تکنیکي وجوهات د وجه چې د یا رکاوټونو یا مشکلاتو د وجه نه هغې نه دي راغلي. شیډول چې د مخکې وي د ایران پریزیډنټ
تقریبا دلته کې 14 معاهدې د پاکستان او د افغانستان د ایران په منځ کې شوي دي او ډېر غټ استقبال د پاکستان کړی دی. د پاکستان د خارجه پالیسي چې کوم دی د هغې یو غټه کامیابي ده. دغه رنګې یو ځل بیا پرونه صدر ډونالډ ټرمپ صاحب ویلي دي دی په 28 بار باندې ویلي دي چې ما د پاکستان او د انډیا جنگ چې کوم دی هغه ودرولی چې کومه خطره وه د نیوکلیر کلیش یا د جنګ هغه چې دغه کریډټ ماته راځي او د بعضې نورو ملکونو ذکر چې دی هغه یې هم کړی دی. سبا به د یوم استحصال کشمیر په نوم باندې په پوره پاکستان کې ورځ منځلی کېږي. دا د کشمیر چې کوم د حق خود ارادیت یو جدوجهد دی هغې کې به د پاکستان عوام چې دي د پاکستان پولیټیکل پارټیانې د پاکستان میډیا د پاکستان ولس چې دی هغه به اظهار یکجهتي کوي. بل طرف ته چې دی هم سبا به د پی ټی آی د بانی چیرمن عمران خان صاحب د رهایي دپاره چې دی د یو احتجاجي سلسلې چې دی هغه به آغاز کېږي. وزیر اعلی صاحب هم سبا نه په دغه احتجاجي سلسله کې چې دی په هغې کې به بوخت وي. په یو داسې وخت کې چې خیبر پښتونخوا کې حالات ډېر زیات خراب دي. په داسې حالاتو کې پکار دا و چې د خیبر پښتونخوا حکومت او پی ټی آی هغه د خیبر پښتونخوا د لینډ اډر کوم سچویشن چې دی چې دی فوکس کړی وی او عمران خان صاحب دې صوبې چې کوم منډیټ ورکړی دی نو په هغه حواله باندې بعضې اخلاقي تقاضي چې وي هغه هم وي. دغه ایونټ به څنګه دوی انیشیټ کوي کوم شیډول چې مخې ته راغلی دی نو کو سبا له موږ یو طرف ته بحیثیت قوم حکومتونه او سیاسي قایدین چې کوم دي یا پارټیانې هغه به د کشمیریانو سره اظهار یکجهتي کوي. نو بل طرف ته به په میډیا باندې دم چلیږي په انټرنیشنل نیشنل میډیا باندې چې د صوبې د پاکستان یو لیډینګ پارټي چې کوم ده چې د هغه سره د صوبې حکومت هم دی هغه د ریاست خلاف د خپل باني د رهایي دپاره احتجاج کوي مزاحمت کوي. اختر ګل پام صاحب چې دی په لاین باندې دی او دا ډېره ښه خبر ده. اختر ګل پام صاحب د خو موږ پښتو مې زده کوو کنه. السلام علیکم اختر. ډېره مننه عاقل صاحب شکر دی. څرنګې زبردست ایوان تاسو ښایست خیر خیریت دی. چمن کې موسم څنګه دی؟ زبردست ډېر ښه دی. اوس هوا چینجېږي ورځ په ورځ د یخني زیاتېږي. دا راته ووایئ چې موږ ته خو د بلوچستان نه د سونو نه علاوه یا ستاسو نه علاوه چې دی موږ ته ډیټیل نه راځي ستاسو رپورټس راځي زبردست هغه موږ ګورو هغه موږ شیر کوو خلک ډېر زیات اپریشیټ کوي هم خو د پښتون بیلټ نه موږ اکثر چې داسې ناخبره غوندې پاتې کېږو پکې تاسو مالته کې زیات بیزي یئ په تور د چمن بارډر چې کوم دی په هغې باندې امدورفت چې کوم دی هغه جاري دی او که نه دی؟ بالکل عاقل صاحب ډېره مننه. کورودان بالکل پر چمن سرحد باندې امدورب چې دی هغه د وان ډاکومنټ رژیم بعد بالکل ویزا پاسپورټ باندې چې دی دا عام خلکو تګ راتګ چې دی هغه بالکل جاري دی او سٹارټ دی او چې کوم پاک افغان چې کوم ټریډ دی او نور زموږ د افغانستان ترمنځ یا سنټرل ایشیا ته چې کوم د پاکستان فریش آیټمز یا نور آیټمز دي سبزیجات دي او میوې دي هغه بالکل امدورب او دغه ټریډ چې دی دا دواړه شروع دي. ښه د دې سره چې د تړلې خبره چې کومه ده هغه دا ده چې ما په دې پروګرام کې ویم چې یو ځل بیا هغه کوم مهلت چې ورکړی شوی افغان مهاجرینو ته چونکې دا فیډرل سبجیکټ دی نو په هغې کې مزید توسیع شوې ده. نو هلته کې بلوچستان کې څه پوزیشن دی ځکه چې ستاسو یو خبره زما په خیال باندې چې یو نوټیفیکیشن یا اعلامیه چې د هغه جاري کړی شوې وه چې تر څو پورې د فیډرل ګورنمنټ پالیسي نه راغلي نو د مهاجرینو خلاف کاروایي نه کېږي. بالکل دغه ولا عاقل صاحب مګر پرون چې وړم را چې کومه پالیسي دغه ولا چې د 1 اگست به چې دی هغه به ټول ځینو په بلوچستان بر کې چې دی هغه کاروایانې د هغه افغان مهاجرین په حواله چې دی هغه شروع شوي دي او په چمن سرحد باندې چونکې وید هولډینګ کیمپس چې کوم په کې رهایش ته هغه ته سہولیات ورکول شوي دي د صوبې بر او بلکې د سند صوبې څخه هم او دغه روټ استعمالوي پنجاب او پر دا روټ باندې راځي د لیبي د هولډینګ کې ساتي باقاعده د لی فنګر پرینټ اخلي د لی دا غو ډیټا جمع کیږي د دې ډیټا بالکل پر 0 پوینټ دا هولډینګ کیمپ جوړ شوی دی د دې نه پس چې بیا هغه چې دی پر اف سی چې دی پر 0 پوینټ باندې افغانو کمتا په حواله ورکوي. نو د دې چې کوم پروسس دی هغه د پرون څخه سٹارټ شوی دی او خلک په ډیر ګڼ شمېر کې چې دی برته واپس افغانانو خپل مخ روان دي. ها بس اخیری ټایم هم دی در سره خامخا شیر کوي چې 13 ورځ خو هلته کې
ما په یو ډېر غټ چینل باندې کتل د معظم جان ساري صاحب چې زمونږ د مشر ورور غوندې دی په خیبر پښتونخوا کې پولیسینګ کې چې دی په یو داسې وخت کې هم هغه لیډ کړي دي چې دلته کې پولیس کې بغاوت شوی و پکې ووراله د هغه کارکردګي څه ده ځکه چې هغه په هغه خپل تقریر کې زما په خیال باندې یو پریډ ته هغه خطاب کوو چې د بلوچستان پولیس چې کوم دی هغه مونږ د هغې اپګریډیشن هم کوو او هغه د دهشتګردۍ ښکار علاقې چې دي هلته کې د هغو پرفارمنس چې دی ډېر زیات ښه دی چونکې نن یوم شهدای پولیس ته په دغه حواله باندې د بلوچستان د پولیس چې کوم کیپیسټي ده یا د هغو چې کوم رول دی نو هغه راته ایکسپلین کوي ډېر امپورټنټ سوال دی وکړي عقیل صاحب هغه په دې حواله چې یو طرف ته پاکستان او د ټرمپ او امریکا در مابین چې دی هغه روان وختو کې چې د اصلي دپاره خاص کر د پاکستان غواړي چې د امریکې څخه هغه غوندې اصله واخلي چې دلته د پولیس لپاره دغه یو پولیس چې دلته لوکل چې کوم دهشتګردي کېږي د هغو زیر استعمال راولي او د هغه دپاره چې دی هغو چې دی زیات سے زیات ځانونه محفوظ سي او دوی په دې کاروایانو کې د دوی ځانونه محفوظ سي یقینا په بلوچستان کې تا معلوم چې ډېر ډیویژنز چې دی هغه پولیس په حواله ورکړل دلته لیویز چې کمزور پخوانی برټش یو حکومت ټاکلي ولا لیویز چې کوم نظام ولو هغه څوکه چې دی چې کوم ا ایریا یا بی ایریا ورته ویل هغه کنورټ کیږي ټوله ا ایریا لیویز چې دی هغه زمکیر سلو روان دي په ډیر ډسټرکانو کې هغه په پولیس کې زمکیږي دغه رقم اوس په دې باندې نور هم کار شو دی په اوسنی بجټ کې د پولیس لپاره ډیر شان شدي قانون لکه څنګه ساتو ویل چې په ملک بر کې چې دی د یوم شهدای پولیس منزل کېږي په چمن کې دغه رقم یو ډیر شاندار تقریب وسلو هغه کې نه صرف د پولیس افیسران پاک فوج اف سی قبایلی مشران سیاسي او سماجی چې کوم خلک دي هغه په دې ګرانس بیل کې په دې کې شرکت کړي او خاص کر په دې کې د شهدا پولیس چې کوم فیملیز ولې بچان ول ماشومان ول هغه په شرکت کړي او هغه کې طائف هم تقسیم کړه نو کوم خبر وکړو په چمن کې یو ډیر غټه ناوړه واقعه په 2017 په 10 جولای کې عقیل صاحب چې ساجد خان مومن اس اس پی ولو د ډسټریکټ خلاف الله او چمن چې هغه ډي پی ولو هغه په یو ټارګټډ خودکش حمله شدي هغه شهید کړل سو نن په چمن کې نن هم دغه کیسه کانیانی مشهور دي چې هغه د کم جرأتمندي او چې کم د خپل ځان یو نظرانه پیش کړل د وطن د ملت لپاره او دلته چې دی هغه ډیر کاروایي کړي ویل خاص کر چې کوم افغان برای تاوان کېدل سنیچینګ کېدل یا چې کوم سماج دشمن عناصر ول چې منشات پرشنو نو دا غو په خلاف ډیر غټ کاروایي ځکه خو بیا شهید کړی شو قرباني ورکړه قرباني ورکاو تر اوسه ته پوری خلک دی یادي او د خلکو په دعاګانو کې شامل دي تر اوسه پوری د خلکو په زبانو باندې تاسو نه اجازه طلبه ما نن کتل چې په بلوچستان پولیس کې چې د فیمیلز په غټ تعداد کې چې په غټ شمیر کې چې دی هغه برته شوی دی د ما په خیال د ډان اخبار رپورټ وسه شو او بالکل فیمیلز روان دي ډیر غټ ګڼ شمیر کې چې دی هغه په بلوچستان پولیس کې خپل برتیاني بالکل عقیل صاحب رواني کړی دي ول دا اوس د وخت ضرورت هم سو ته معلوم د لیویز سره به د برتیاني خو په لیویز کې څوک راځي نه نو پولیس ته چې کوم اپورچونټیز دا د چې کوم فیمیلز د ځای تعلیم یافته دي هغه پولیسینګ تم څوک روان دي ډیره خبره ډیره مننه چمن ته سلامونه تاسو ته سلامونه الله دې د پوره پاکستان چې د خاص کر پښتون بیلټ چې د هغه د بلوچستان د هغه د خیبر پښتونخوا دی په دې کې د امن راولي ځکه چې خلک ډیر زیات ستړي شوي دي تاسو ډیر زیات کال راتله معافي غواړم بخښنه غواړم چې موږ وانه قصر زموږ نور پروګرامونه چې دي په هغې کې تاسو کال کولی شئ ما ته او زما پروډیوسر صاحب ته اظهار محمود ته راکړئ اجازه ته د دې دعا سره چې چېرته هم یې خوشحاله اوسئ او کوشش کوئ چې یو بل برداشت کړئ د الله په امان